اعراف یو زید د جنت او د جهنم ترمنځ کتا دنیا کې ځان د شرک نه بچ کو نو زبتا دوزخ خلاصه کوي اعراف نه بدی هم بچ کم جنت ته بدی بوزو لایک کې شعر کې د الله د رضا لپاره دا د قران درس د قران ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې دا سورۃ اعراف د 1 نمبر آیات نواله تر 10 نمبر آیات پورې د پہلے آیات نواله تر 10 نمبر آیات پورې قران درس ترجمه په پښتو قران به سره خو او سره اردو کې لیکل ترجمه په پښتو کې مولانا مفتی سعید شاہ صاحب पाकिस्तान कराची लांडी तोहिदाबाद कॉलोनी नवाज शरीफ स्कीम के सामने उस्मानिया मस्जिद नियर लांडी स्टेशन नियर दाऊद चुरंगी बयानी इंशाल्लाह वीडियो लाइक करें शेयर करें और आखिर पर गोर है नुदी आराफ की अल्लाह फरमाई कता सुजान द हर किस्म शिरक न उसात तो जहन्नम खो जहन्नम दे ता सुबह द आराफ न हो उसातम वीडियो आखिर पूरे गोरे वस शेयर का बिया बदनीर शी او لایک کا وس دا قران رسوا بیانوا د دې تبلیغ کوا د دې صورت مقاصدو کې یو مقصد دا دی دعوت او تبلیغ مخکې صورت کې تا مسله او پی جندلا روز دا مسله دنیا ته ورسوا خلق ته بیان کا مخه ته مولانا مفتی سید شاہ صاحب دا سے خبره کړل کنه چې تاسو ایمان به سره زیات شي د قران او د سنت تابعداري کوي من ربکم طرف درب تاسو نه مخه ته به سره د قران ترجمه د قران الفاظ به سره خي او پښتو کې به ترجمه هم وي دی قران پس روان یې دا سنا چې دا کتاب پرې دی او نور ملګری ځان لا ولټوي چاچی د قران مسلینا تنگسیار اوستی دا خپل زړه او سینه کې او د دې تابعداري نه د کړي نو انجام یې سو ناصاب زما عذاب راغې چې دې د شپې او د پراتو او هم قائلون یا دې قیلوله کولا او د غرمې او د پراتو او ناصاب په عذاب راغې خپل د جرم اعتراف په خپل کوي او مخکې تیر شوی دي چې داسې وخت کې بیا ایمان فائدہ نه ورکوي لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل زنګدن وخت کې غرغره د مرګ وخت کې بیا اعتراف د جرم او توبه دا بیا فائدہ نه ورکوي بس د دې ځای نه اوس د قرآن ترجمه درس شروع شو اخره پورې ګوره یو دعوه ذکر گئی دویم آیت کی فلا یکن فی صدرک حرج منه پیغمبره تا ته می قرآن را لګلې دی د دې پر رسولو کې خپل زړه متنګوا دویم دعوه د سورۃ دریم آیت اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم کما وحی چې تا ته شوی دا نو داغي تابعداري کو هغه پس روانیا او دریم دعوه ذکر گئی 54 نمبر آیت کې ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين د سورۃ درې دعوی دي او دې درې واړو دعوو کې مسله توحید راوړي د الله یواله مخکې سورۃ سره رب داده مخکې سورۃ انعام کې د هر قسم شرک رد شوی کاغه اعتقادي او کداغي قسمونه او کاغه شرک فعلی نو دی اعراف کی الله فرمائی کتا سوزان د هر قسم شرک نه وساته نو جهنم خو جهنم دے تا صبح د اعراف نه هم وساتم
اعراف یو زید د جنت او د جهنم ترمنځ کتا دنیا کې ځان د شرک نه بچ کو نو زبتا دوزخ خلاصه کوي اعراف نه بده هم بچ کم جنت ته بده بوزو مخ کی صورت کې عقلی دلائل ذکر شوی او پنځیش نو دی صورت کې نقلی دلائل ذکر کی د پیغمبرانو مخ کی صورت کې اول ردو د شرک اعتقادي او بیا ردو د شرک فعلی نو دی صورت کې داغي عکس دی د مایدی شانتا اول د فعلی رد کی نو بیا د اعتقادي رد کی او دی صورت کی د شپږو انبیاء واقعات راوړي نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام او لوط علیہ السلام او د منکرین حالات ذکر کړي چې هغه باندې څنګه قسمه قسم عذابونه راغلي الف لام میم صاد خدای عالم دې په معنا د دې حروفو علماء اشارتن فرمایي الف لام میم صاد انا الله اعلم افصل ز الله يم کو يم تفصیل بیانوما الف لام میم صاد انا الله اعلم افصل ز الله يم علم ولیم کو يم صاد تفصیل بیانوم ذکر کوما هذا کتاب دا قرآن کریم کتاب دے انزل الیک را لګل شوی دی تا ته پیغمبر دا قرآن تا ته د الله طرف نه راغل دی فلا یکن ندکیږي فی صدرک سینستا کی حرج تنگسیا منه د رسول د دینا دا قرآن رسوا بیانوا د دې تبلیغ کوا د دې صورت مقاصدو کې یو مقصد دا دی دعوت او تبلیغ مخکې صورت کې تا مسله او پیجندلا نو اوس دا مسله دنیا ته ورسوا خلق ته بیان کا هذا کتاب دا قرآن کریم یو کتاب دی را لګل شوی دی تا ته پیغمبره ندی راضی سینستا کی زړستا کی تنگسیا تکلیف منه د رسول د دینا تبلیغ کوا بیان کوا مسله بیانوا تنگسیا مرا والا زړه متنګوا لتنذر به چې بیان کې دی لرا او یری دی سرا وذکرى للمؤمنین او دا قرآن پند نصیحت تے یادداشت تے د پاره د منونکو و ذکر ذکر اوړو غنی داسې هم الله ویلی لتنذر به ولتبشر للمؤمنین خودی صورت کی بشارت نشتا زیاد تر واقعات دی عذابون دی حالات دی د منکرینو قسمه قسم عذابونه ذکر کئی نو ذکر بشرا را نوڑ دا قرآن میں ذکر لگل دے چی دا دی رسولنا استازر کی تنگسیارا نشی لتنذر به او یروا خلق بدی سرا او دا پند نصیحت تے یاداشت دا پارد مومنانو اتبعو روانیا تابیداری کوا ما د هغې انزلا چې رالیږلي شوي دي الیکم تاسو ته د قرآن او د سنت تابیداری کوئ من ربکم طرف د رب ستاسو نه ولا تتبعوا ای ولا تتخذوا منسی من دونه بید قرآن او د سنتنا اولیاء نور مددگاران ولا تتبعوا مزي منسي بيد الله نا اولیاء نور معاون ملګری مددګاران دی قرآن پس روان یې دا سنا چې دا کتاب پرې دی او نور ملګری ځان له لټوي ولا تتبعوا من دونه
منسی بید اللہ نا اولیاء نور مددگاران قلیلا ما تذکرون دیر لگتا سوپن اخلی نصیحت اخلی چاچی دا قرآن مسلینا تنگسیار اوستی دا خپل زړه او سینه کې او د دې تابعداري نه د کړي نو انجام سو وکم من قريه سمرا کلی یعنی کلی والا اهلکناها اے اردنا اهلاکها ما اراده کړی وا د هلاکت تاغي سمرا کلی والو چې ما هلاک کړو فجاءها نراغ دی کلیتا باسنا عذاب زما بیاتن په وخت د شپه کې او هم قائلون یا په وخت غرمه کې دی ود پراتو بیاتن اے بایدین دا حال دی ناصاب زما عذاب راغې چې دی د شپې ود پراتو او هم قائلون یا دی قیلوله کولا او د غرمې ود پراتو او ناصاب په عذاب راغې فما کان دعواهم ننوا بلن ددی چغه ددی فریاد ددی استغاثه اذ جاءهم کل چراغ دیتا باسنا عذاب زما الا مگر ان قالوا چغیداوا انا كنا ظالمین یقینا هو من ظالمان خپل د جرم اعتراف په خپل کوي او مخکې تیر شوی دی چې داسې وخت کې بیا ایمان فائدہ نه ورکوي لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل زنکدن وخت کې غرغره د مرګ وخت کې بیا اعتراف د جرم او توبه دا بیا فائدہ نه ورکوي نو نوا چغه د دې کله چې راغی دې ته عذاب زما مگر دای وینا وا چې و من ظالمان فلنسألن الذين ارسل اليهم نو خامخا تپوس بوکم پختنه بوکم هغه چانا ارسل اليهم چې لګل شوی او هغه ته پیغمبران امتون نبا تپوس کیږي ولنسألن المرسلين او خامخ تپوس بکوم د پیغمبرانو نه به تپوس کیږي خدا حساب نه ده حساب نه پیغمبران معاف دي تپوس به کیږي لکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته بیانو کو ډیر خایستا او بیا ورته فرمایل کتاسو نه الله تبوسو کی چې زما پیغمبر تاسو ته تبلیغ کړو دعوت رسول او بیان کړو نو تاسو بس جواب کوئ نو دی عرض کو چې یا رسول الله موږ به گواہی کو چې موږ ته پیغمبر هر څه رسول دین راته رسول نو نبی علیہ السلام درې ځله فرمایي اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ای الله گواه اوسه چې ما دین رسول دی بیا با قیامت کی د نوح علیہ السلام نه تپوس کی چې تا دین رسول او هغه وو یا ما رسول او امت نه به تپوس شي هغه به موږ ته خو بیان نو کړي نوح علیہ السلام با نبی علیہ السلام گواه ګرځي او دا امت به گواہی کی چې نوح علیہ السلام بیان کړي او دعوت ور کړي تبلیغ کړي نو هر امت نه به تپوس کیږي او هر پیغمبر نه به تپوس کیږي خدا امت نه تپوس دا محاسبه دا حساب کتاب دی او د پیغمبرانو نه تپوس دا صرف تپوس ته حساب نه دی خامخا تپوس وکو هغه چانا چې غړي شوی دی هغه تا او خامخا تپوس وکو د پیغمبرانو نه فلنقصن علیهم نخامخا بیان وکو دیتا حالات دی د امتونو بعلم سرد علم زمانہ الله ته هر څه معلوم ني خو بیا هم دا میدان لګي خامخا بیان بکو دیتا حالات دی سره د علم زما وما كنا غائبین او نو من پټ پنا غائب غیر موجود مانس شی پټ نو هر سره ته معلوم والوزن يومئذ الحق او وزن د عملونو په دغه ورځ رښتیا دی خامخ بکیږي
د هر سړي عمل با تللی کېږي. فمن ثقلت موازینه نو د چا چې درنې شوې تلې د عملونو د دې فاولئک هم المفلحون نو دغه دي پوره کامیاب. ومن خفت موازینه او د چا چې سپکې شوې تلې د عمل نامې د دې فاولئک الذین خسروا نو دا هغه دي چې تاوان کې واچو ځانونه خپل بما كانوا بآیاتنا یظلمون په سبب د هغې چې وو زمونږ د آیتونو نه انکار کوونکي. د هر سړي د عمل وزن به کېږي یا خو به هغه صحیفې تللی کېږي چې کومه کې عمل لیکلی کېږي. یو دفتر دی رجسټر دی صحیفه ده د هغې وزن به کېږي که ښه عملي نو بیا او که بد عملي نو بیا. او بعض علما فرمایي چې د انسان عمل لبا الله یو جسم ورکی د انسان د عمل با مجسم شي خایسته عمل د خایسته شکل او بد عمل د بد شکل. د انسان د عمل با دل با الله یو وجود ورکی جسم ورکی د خایسته عمل با خایسته وجودی او د بد عمل با بد وجودی او بیا به دا جسم او دا وجود تللی کېږي نو دواړه کېدی شي. ولقد مکناکم یقینا ما زی درکړی دی تاسو لره فی الارض په دنیا کې تاسو می زی کړی یې هر سړی له هر چا نه می زی دنیا کې ورکړی دی. وجعلنا لکم فیها معایش او ګرځولې مې دی تاسو لره په دې دنیا کې سبب د گزاران. معایش د معیشت جمع ده معیشت د گزاران اسباب. هر سړی له الله وی ما د گزاران یو سبب یو ذریعہ ګرځولې ده. قلیلا ما تشکرون ډیر لږ تاسو شکر ادا کوئ. که زه مې درکړی دی د هغې شکر ادا کوئ او که نه یا بل د گزاران د ژوند تیرولو اسباب می درکړي دي د هغې شکر وباسئ او که نه خو تاسو کې شکر گزار ډیر زیات کم دی. ای ماته وګوره ماته وګوره اوس شعر کا اوس شعر کا بیا به د نیر شي څه کوې اوس شعر کا یا خو خدای پاکه